can't turn back time, back time. شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. مینوالو نن په یو ای کې زما 10 ورځې مکمل شولې. مختلفو سټیټونو موږ وکتله. یقینا چې په لږ ټایم کې د سټیټونو ډېر زیاته ترقي کړې ده. وجه صرف دا ده چې حکمرانان د دې سټیټ سره د دې خاورې سره د دې ولس سره مخلص دي. مینوالو موږ خورپکان ته راغلي یو. دا یو بهترین علاقه ده. دلته کې نیچرل بیوټي هم ډېره زیاته ده. موږ ولیدله ځای په ځای باندې دلته کې حکومت مختلف ځایونه جوړ کړي دي د سیر و تفریح لپاره. خو موږ د خورپکان ته چې راغلي یو دا د سمندر غاړه ده. خو دلته کې موږ ډېرې تاریخي ونې هم ولیدلې. د ډېرو کلونو هغه ونې موجود دي. دلته یو ښکلې سایه جوړه کړې ده. یو ښکلې پیزا جوړه ده او ښایسته او یخې هواګانې چلیږي. نور که موږ د سمندر غاړې ته لاړ شو هلته کې باقاعده طور باندې ګرمي محسوسیږي. خو دلته کې چې موږ رالو دلته کې موسم ډېر زیات جانانه دی. نو خلک د چوټۍ په ورځ دلته کې ډېر زیات راځي. موږ چې په کم ټایم کې دلته موجود یو دا ټایم چې دی دا د کار او د روزګار ټایم دی. دلته کې د سیلانیانو هغه تګ نشته دی. خو کله چې چوټي وشي نو بیا دلته کې سیلانیان راځي او خاص کر د جمعې په ورځ باندې او د ماښام نه پس دلته کې د خلکو په شمېره کې ډېره زیاته اضافه مخکې راځي. مینوالو دلته کې د دې په خاصیت باندې د دې په موسم باندې او دلته کې چې کم سیلانیان راځي په هغې اړه به موږ د یو خپل رول زموږ تعلق چې د ملکن سره دی انعام خان سره به خبرې کوو. انعام خان کم چې سیلاني راځي او کم چې د دې د جانانه موسم دی په دې اړه باندې هغه څه ویل غواړي. مینوالو هېڅ چېرته مه ځئ، موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه زریاب صاحب چې تاسو راغلی یو یې چکر مو راولګو. انعام خان دا راته ووایه څنګه دا په کوم سټیټ کې دا علاقه موجود ده؟ اصل کې د ځکه ته خورپکان ویل کېږي د کوم دلته چې کورنیش دا جوړ شوی تاسو وکتل د پجرې سټیټ دی. خو دلته داسې قانون دی چې دلته چاته پته هم نه لګي دلته پجرې سټیټ ته پجرې دی خو قانون پکې د شارجه چلیږي او دا خورپکان دی. خورپکان بیچ ورته وایي. څنګه دلته کې سیلانیان ما داسې اورېدلي دي چې د جمعې په ورځ زیات راځي او څنګه موسم د دې ځای کې څنګه وي؟ او بالکل ستا خبره صحیح ده. اوس دا ټایم خو ټول خلک تللي دي مزدورو له کم چې دا لیبر ټایپ دی هر طبقې والي کم انګریزان ټول د ماسوتنې خو دلته ډېر تاسو وکتل چې دلته خو ورځ داسې شوې ده چې هغه شپه نور ډېر زیاتې ګرمۍ ده خو شپه مطلب ورځ شوې ده. ټول خلک روځي چکرونه روځي خپل یاران دوستانو سره دلته پکنیکونه مناوئ دلته پروګرامونه کوي. خو د جمعې پوز ډېر زیات راشي او د اختر پوز خصوصي د ابوظبي نه د دوبۍ نه ډېر د لرې لرې ځایونو دلته خلک راتګ کوي. دا راته ووایه تاسو پاکستان کې ژوند کړی دی تعلق مو د پاکستان سره دی نو څنګه هلته کې زموږ او خاص کر زموږ ملکن ډویژن کومراټ او کالامو او دا قسمه ګلورینې سیمې چې دي نو څنګه د دې مقابله کولی شي؟ نه د دې خو زموږ پاکستان خو یو نیچرل بیوټي ده. دا خو یو دو جوړ کړي ده یو مصنوعي دغه ده. خو بالکل زموږ د پاکستان دا ډېرې بدقسمتۍ د وجې نه زموږ حکمرانان داسې دي چې په ملک باندې ډېر هغه هلې ځلې داسې تېرې شوې چې د دماکو څه سیلابونو څه دغه نو هغه حالات داسې جوړ شي. دې ملک په دې وجې ترقي کړې ده چې دلته چې څه شی هم جوړېږي یا څه پارکینګ جوړېږي یا هر ښکلی دي دونه مخکې دا سوچ د روډ کوي دغه کوي. زموږ ملک چې هر څه جوړېږي نو یو خو د روډونو سیسټم لږ دغه دی او دغه ډېره بدقسمتۍ وجه ده چې زموږ څه حکومتونه هم څه کله یو چینج شي کله بل چینج شي د هغې د وجې نه لږ حالات
داسې جوړ شوي دي. بل ته دا وایي دلته کې یو ته چې څوک راشي نو څنګه ته به څه پیغام ورکړې کم ځای لکه داسې د سیل دی دا ځای ښایسته دی او که نه نور هم داسې ښایسته ځایونه شته؟ نه امارات خو ټول ماشاءالله ډېر ښکلی دی او هر نن سبا د اختر غټ اختر نه بعد لږ موسم برابر شي بیا ډېر خلک راتګ کوي امن دی خوشحالي ده یو دغه جوړ دی نه جګړې شته نه څه غویمې شته هېڅ هم نشته هر سړی که دلته تاسو ګورئ د شپې په نیمه شپه باندې تو ګرځه تا ته به هېڅ نقصان نه پرېوځي نه څه دغه کېږي بېغمه ژوند دی دلته یو سکون ماحول دی خو بس دغه دی چې د کلي او د دغه پکې نشته هغه کم چې زموږ د کلي هغه خوندونه د کلي رنګونه بالکل دلته نشته دي او یو دا میسج ورکوم چې ځان سره زیاتې مه کوئ خپل تعلیم وکړئ خپل دغه وکړئ ها که دلته راځئ مزدورو له راځئ نو د ډیګرو سره راسئ نو که نور څه نه نو چې تاسو ته دلته تکلیفات نه دغه کېږي د دې ځای ډېر های ګرمي ده تاسو عمران صاحب پخپله هم وکتله دلته لیبر سړي هم تاسو دغه ژوند وکتو د عام سړي هم ژوند وکتو د آفیس والا هم وکتو د آفیس والا غټه وجه دا ده چې هغه هلته ډیګرۍ اخیستې دي دغه اخیستې دي زموږ ملک کې خلک تعلیمونه وکړي هر څه وکړي خو زموږ هغه وجه بدقسمتي دا ده چې هلته موږ څوک فوکس ونه کړي دغه ونه کړي نو هغې زموږ نه پیدا دا ملکونه والي. ډېره مننه زریاب صاحب. جی مینه والو تاسو د انعام رو خبرې واورېدې یقینا چې دا سټیټ چې کوم دی یو ای چې کوم دی په دې کې کوم واړه سټیټونه دي دا به زه تاسو ته دا خبره یو ځل بیا وکړم چې دا یو اړخ ته سمندر دی بل اړخ ته ریګستان دی په غرونو مشتمل ملک دی خو د دوی حکمرانان د خپل خاورې سره د خپل وطن سره مخلص دي نو د ملک ته د سټیټونو ته ترقي ورکړې ده. بله خبره به زه تاسو ته دا هم وکړم چې کوم زموږ د پاکستان نه شاهزادګي راشي هغوی د روزګار په چکر کې راشي چې دلته کې موږ ته ښه روزګار میلاو شي خو مونږ زیات ولیدله چې دلته کې لیبره طبقه ده او هغوی ډېر زیات په مشکل کې وي ځکه چې دلته کې ګرمي هم ډېره زیاته وي نو مینوالو مونږ هم تاسو ته دا ریکویسټ وکړو څوک چې د پاکستان نه دلته د روزګار په مقصد راځي هغه خلک ترې راشي چې هغه د هنر خاوندان وي څوک چې د هنر خاوندان نه وي په هنر پوهه نه لري نو هغوی به دلته کې بیا به حیثیت د یو لیبر کار کوي او د لیبر انسان ژوند دلته ډېر زیات پدار وي ډېر د مشکلاتو سره مخ وي. مینوالو یقینا چې دا جوړه کړې شوې علاقه ده د سمندر غاړه ده ډېره ښایسته ده خو کوم چې زموږ د ملکن ډویژن ګلورینې سیمې دي که کالام دی که کومراټ دی که لړم دی او که نورې ښایسته سیمې دي هغې ته نشي رسېدلی او زموږ خلک دلته کې راشي د ژوند څه لمحې بالکل تېرې کړي ښکلی ځای دی خو بیا هم د خپل وطن هغه یادونه چې دي هغه انسان هغه ته یادېږي او انسان په هغې پسې خفه وي. مینوالو هر چېرته چې الله مو ښاد او آباد لرات.